کبیره ګناهو څخه یوه دا هم ده چې څوک مور و پلار ته په بد الفاظ ووایي. رواه مسلم. د لویو ګناهو څخه یوه دا هم لویه ګناه ده چې څوک مور و پلار ته په بد الفاظ ووایي، یا پوچ و رد ورته ووایي، یا په غصه سره خبره ورته وکړي، نو دا هم لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ، نیک سلوک کوئ، نو ستاسو اولاد به له تاسو سره ښه سلوک کوي. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، که چیرې تاسې د خپل مور و پلار خدمت کوئ، عزت یې کوئ او نیک سلوک ورسره کوئ، نو ستاسو اولاد به ستاسو خدمت کوي، له تاسو سره به ښه سلوک کوي. که چیرې تاسې خپل مور و پلار ترټئ، خپل مور و پلار سره جنګ و جګړې کوئ، د خپل مور و پلار سره بد چلن کوئ، بد سلوک ورسره کوئ، نو ستاسو اولاد به له تاسو سره جګړې کوي، بد سلوک به در سره کوي، ستاسو خدمت به نه کوي. نن که ته چیرې د پلار خدمت وکې، نو سبا به ستا زوی ستا خدمت وکړي. که چیرې د نن د پلار احترام ونه کوي، د پلار بې عزتي دې وکړه، نو سبا به ستا زوی ستا احترام نه کوي، ستا بې عزتي به کوي. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، په کتاب کې یو واقعه راغلې ده، جامع الحقوق کتاب ده، په دې کې یو واقعه لیکلې ده. وایي د یو سړي پلار سپین ږیری و، بوډا و او په تکلیف و، مریض و. نو دغه زوی ځن په عذاب سو. نو دا زوی یې راولاړ سو، څادر یې هوار کړئ، نو دا خپل پلار یې راواخیستی، په دې څادر کې یې واچوئ، نو راپورته یې کوئ، وایخیسئ، ولاړئ سارا ته ووتئ. چې کله دشتو بیابان ته ووتئ، نو هلته په یو کوهي پسې، په یو څا پسې کتل چې زه دا پلار د څا ته ور واچوم. نو د څا یې پیدا کړئ، نو دا پلار یې و دې څا و غاړې ته کښېښوئ. نو اوس غواړي چې دا پلار و دې څا ته ور واچوم. پلار په بدن کې حرکت نسته، ډېرې بیماریانې ورباندې تېر سوي دي، او زوی ځن په تکلیف سو. نو اوس دا دی غواړي چې دا خپل پلار و دې څا ته ور واچوي. د پلار یې سر خلاص ورته ویلی، زویه ما په دې کوهي کې مه اچوه، په دې څا کې ما مه اچوه، ما بل څا کې واچوه، خو په دغه کې مه اچوه. دا زوی حیران سو، ورته ویل تا ته څه پته ولګېده چې زه تا په دې کوهي کې اچوم، او په دې کوهي کې دې بیا ولې وانه اچوم؟ د پلار ورته وویل چې زویه ما ته په دې پته ولګېده چې ما هم خپل پلار کوهي ته اچولی و، او چې ته مې په دې کوهي کې اچوې او ما پلار په دغه کوهي کې، په دغه څا کې ما خپل پلار واچوی، نو په دې څا کې مې ما اچوه، بل یو ځای یو څا پیدا که، په هغه څا کې مې واچوه. نو چې کله یې زوی دا واورېدل، نو زوی یې بېهوشه سو، او چې راپورته سو، توبه یې وایسته، د خپل پلار لاس او پښې ور ښکل کړې، مچ یې کړې، او پلار یې واخیستی، واپس یې کور ته یوړی. نو زوی عقلمند و، زوی دا سوچ وکئ، ویې پلاره تا له مخه خپل پلار په دې کوهي کې اچولی و، نن ستا زوی یعنې زه راولاړ سوم، ته مې په دې څا کې اچولې، سبا بیا زما زوی راولاړېږي، ما په دې کوهي کې اچوي. نو زه داسې نه کوم لکه تاسې وکړو. نو زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، پښتو یو متل ده، وایي څه کرې هغه به ریبې. که چیرې د پلار عزت کوئ، د پلار د خدمت کوئ، نو ستا اولاد به ستا عزت کوي، ستا به خدمت کوي. نو باید موږ او تاسې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، عزت یې وکړو، او ښه سلوک ورسره وکړو. نو هغه کسان چې د پلار سره ښه سلوک نه کوي، بد چلن کوي، د پلار خدمت نه کوي، نو هغه دې په دې ګریوان کې وګوري، پر ده باندې هم را روانه ده،
پر د باندې هم دا وخت را روان ده دی به هم سپینږیری کېږي بوډا کېږي به او د ده اولاد به بیا د ده سره داسې چلن کوي بیا به څونه زور غواړي نو راولاړ شه مور و پلار څه مغفرت وغواړه مور و پلار څه بخښنه وغواړه ورته ای مور و پلاره ما ته عفو وکړه د مور و پلار پښې ورمچې که او بخښنه ځنه وغواړه راضي یې که ځکه چې دوی راضي سي الله راضي سي